مما رزقناهم ينفقون عليه من تبعیضیت ذکر استعمال شوی دی چې مطلب دا دی چې بعض د هغې نه به خرج کوي ټول مال به نه خرج کړي بیا به خپله بل ته محتاج شي. والسابع او اووم نمبر الله یسرف چې اسراف نه کول لقوله تعالى دوید دو قول اللہ تعالی جل جلالہ ولا تبذر تبذیرا چې اسراف نه کوي په اسراف کولو سره. دارنګه والثامن عقب نمبر الله يطلب العلو والكبر لنفسه الله يطلب العلو والكبر لنفسه او تبدا چې د خپل نفس د پاره په لوی د کبر طلب کوونکی دی لقوله تعالى وجه قول الله تعالى جل جلاله چې رب جلال فرمایي تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. رب جلال فرمایي چې دا کور د آخرت موږ ورغلي دا چا دپاره چې د هغوی په ځمکو کې چې هغوی په ځمکو کې لوګي نه کوي او نه فساد برپا کوي او حسن عاقبت د تقوادارو خلکو دپاره. والتاسع نهم نمبر المحافظة على الصلوات الخمس د پنځو لمونځونو حفاظت کول. د لمونځونو حفاظت کول دی که د سهار لمونځ دی که د ماسپښین دی که د مازدیګر دی که د ماښام دی که د ماخوستن. لقوله تعالى دوجه د دې قول د الله تعالی جل جلاله نه چې حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى ټول لمونځونو حفاظت کوي خو د منځني لمونځ په کې ډېر حفاظت کوي. خو بعضې علماء دا ویلي چې دا هر یو منځنی راځي بل دوه بیا پاکه پکې دې پاکه دا منځ کې راځي بیا دې بل نه دوه پاکه نو دا مطلب دا چې پنځو واړو لمونځونو حفاظت کوي. هر یو وسطا کې حسابي او راجح قول دا دی چې د مازدیګر لمونځ دی مراد. دې وجې نه زموږ د مذهب دا مسله ده چیرې د نور پریوتو وخت کې مونږ نه کېږي سجده نه کېږي الا عصر یومه مګر د دغه ورځې د مازدیګر لمونځ پکې ادا کېږي ځکه چې د دې لمونځ تاکید ډېر راغلی دی. الله فرمایي والصلاة الوسطى وخت ناقص شو د لمونځ ناقص شو دا ناقص په ناقص کې ادا کېږي خو قضا کېږي خبره ورسېده. والعاشر او لسم نمبر الاستقامة على اعتقاد اهل السنة والجماعة. لسم نمبر دا چې استقامت د عقیدې اهل سنت والجماعت باندې وساتي. عقیدې د اهل سنت والجماعت په استقامت نه کار. لقوله تعالى ووجد بقول الله تعالى جل جلاله نجيه وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل. نو د دې صراط مستقیم نه مراد عقیده د اهل سنت والجماعت په دې باندې انسان د استقامت نه کار. د نورو لارو نورو بلو ټکر نه خپل ځان بچ کړي ځکه چې په حدیث مبارک کې د هغې تذکره راغلې ده. انشاءالله ټول درس به د هغې وضاحت بیا راشي چې یو د اهل سنت والجماعت نه علاوه نورې دوه ډلې دي نو د هغې وضاحت به بیا انشاءالله تاسو ته وکړو. سره د هغې به انشاءالله کې ورسره به علامات د قیامت هم بیانوو. روان درس به انشاءالله په هغې باندې کوو خیر هغه هم د دې سره ټچې کوم لري او بلا غنی ضرورت دی. امید داره بھائی کہ تم تو خیر انشاءاللہ نوراروان دست بکیا باقی مانے ہو دا اللہ جل جلالہ یو دوست ابو بکر رازی رحمت اللہ تعالی عنہ اغا مبارک فرمائے وعن ابی بکر
بن الرازي رحمه الله تعالى ابو بکر رازی رحمت اللہ تعالی علیہ روایت دیغا مبارک فرمائی انہو قال الایمان فی قلب المؤمن کشجرۃ لها 7 اغصان دے مبارک فرمائی چې ایمان د مؤمن په زړه کې په مثال د ونې دی د هغې ونې دوه څخونه د هغې دوه څخونه نمبر 1 غصن ينتهي الى قلبه یو خاص رسیدلی دی زړه د هغې ونې یو خاص رسیدلی دی چېرته زړه ته وثمرته صحة الإرادة او داغی میوه صحت د اراده داغی میوه ثمره نتیجه دا صحت د اراده خیر دی سبحان الله موای تاسو ټول تری د امام ابو الله سمرقندی رحمت الله علیه په تنبیه الله دین کې ورننوتی نمبر 2 وغصن ينتهي الى لسانه او داغی یو خاق چدین دا رسیدلی دی جبی تا وثمرته صدق المقالة او داغی میوه ثمره نتیجه چی دا راس گوئی دا راس گوئی درین نمبر وغصن ينتهي الى رجليه او یو خاق داغی رسیدلی دی وثمرته المشي الى الجماعه او داغه میوه او ثمره دار چې دې د جمع مانګه نظر نصیب باندې سبحان الله جماعت ته ورځي سلام نمبر وغصن ينتهي الى يديه او یو خاطر رسیدلی د رسول الله وثمرته اعطاء الصدقه او داغه میوه نتیجه ودغه لازم صدقه ورکول سبحان الله نمبر 5 وغصن ينتهي الى عينيه او یو خاطر رسیدلی د رسول الله وثمرته النظر الى العبارات او میوه نتیجه داغه دار چې د عبرت سونو ته وکتلی شي یا په عبرت نظر سره سونو ته وکتلی شي نمبر 6 وغصن ينتهي الى جوفه او یو خاطر رسیدلی دی ګیډې ته وثمرته اكل الحلال او داغه میوه نتیجه څه شي د حلال خوراک کول او نمبر وغصن ينتهي الى نفسه یو خاطر رسیدلی نفس ته یو خاطر رسیدلی نفس ته وثمرته ترك الشهوات او میوه نتیجه ثمره د هغې چې دی هغه ترک د شهواتو د خواهشاتو دا د ابوبکر رازي رحمه الله وینا چې دا په څومره د اولیاءو کې ډېر لوی انسان تېر شوی دی الله تعالی دې غني رحمت زهرة الیاس کی یو حدیث مبارک نقل کړی چې جناب رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم مبارک فرمایي اذا كان يوم القيامه کله چې ورځ د قیامت يبعث الله تعالى الخلائق من قبورهم الله تعالی جل جلاله مخلوقات قبرونه راپاسوي فتحت الملائكه الى رؤوس المؤمنين فرشتے با د دې مؤمنانو سرونو سره دي د سرونو طرف ته ورځي ويمسحون رؤوسهم من التراب او د دې سرونو له خاورې پاکي لاسونه ورته دا خاورې ته پاکي جناب رسول اکرم صلی الله علیه و آله وسلم مبارک فرمایي فينشر التراب منهم د دې سرونو له خاورې پاکي خاورې بدري إلا جباههم ومواضع السجود ومواضع سجودهم
मगर तंतु ना और